پولیمریز چین ریاکشن یعنی PCR یو داسې تکنیک چې موږ په ډي ان اے امپلیفای کوو، یعنی د ډي ان اے یا د جین په موږ په میډینز موډ کې کاپیانې جوړو. دا پروسس چې کوم دی دا انویټرو دی. انویټرو مین د ارګانیزم د باډي نه بهر کیږي، یعنی موږ به آرټیفیشل انوایرنمنت کې دا پروسس کوو. په دې کې چې کوم ټمپلیټ ډي ان اے دا هغه موږ پی سی آر ماشين کې یعنی ترموسایکلر ماشين کې به کیدو، او دا به موږ په یو سپیسیفیک ډیوریشن کې د ماشين به موږ سره کی دا به موږ د ټمپلیټ ډي ان اے په میلیونز اماونت کې چې کوم دی کاپیانې راکی. هغه کاپیانې موږ بیا مختلف مقاصد لپاره یوز کوو. ټیک شو. او د ډي ان اے چې کوم دی دا کم سنتھسس کوي نو دا په چین فارم کې دی، مطلب چې یو ریاکشن ختميږي بل سٹارټ کیږي. صحیح شو. دا طریقہ فرست ټایم چې کوم دی کیریمولس چې کوم دی ایجاد کړی و 1983 کې، او دته په 1993 کې چې کوم دی بیا نوبل پرایز ایوارډ چې کوم دی ملاو شو. صحیح شو. اوس دې لپاره چې کوم دی موږ ته کم میټیریل پکار دی هغه بس سی وي. صحیح شو. نو میټیریل طرف ته ځو، میټیریل نیډډ یعنی کم سیزن موږ ته ډي ان اے سنتھسس لپاره پکاري یا پی سی آر ماشين لپاره موږ پکاري. اول خو ټمپلیټ ډي ان اے پکار دا، یعنی هغه ډي ان اے یا هغه جین چې کوم موږ کاپیانې جوړول غواړو. صحیح شو. دویم د دې پروسس لپاره موږ چې کوم دی یو انزایم پکار دی. دا پروسس به موږ یو انزایم کوي، هغه انزایم بس شي به ډي ان اے پولیمریز وي. خو موږ ډي ان اے پولیمریز داسې پکار چې هغه هیټ ریزिस्ټنس وي. هیټ ریزिस्ټنس انزایم چې کوم دی هغه موږ سره ټیک پولیمریز دی چې کوم د ترموسیکوټیکس بیکټیریا نه حاصلېږي. صحیح شو. تھرد باندې موږ ته چې کوم دی فری نیوکلیوټایډ پکار دی، یعنی ډي اکسی نیوکلیوسایډ ټرای فاسفیټ نو د کې اډینین ګوانین سایټوسین تایامین ټول پکار دی. بل موږ سره پرایمر پکار دی. پرایمر چې کوم دی دا ضروری دی ځکه چې ډي ان اے پولیمریز خپل اکټیویټي نشي کولی. او بفر سولوشن پکار دی ځکه چې دا ټول سیزونه به موږ په بفر سولوشن کې مکس کوو. او لاست کې چې کوم دی موږ ته ترموسایکلر ماشين پکار دی ځکه چې دا ماشين به موږ دا پروسس کوي. بیا طریقې کار دا دی چې د ټول سیزونه یعنی ټمپلیټ ډي ان اے پولیمریز انزایمز پری نیوکلیوټایډ پرایمر دا ټول په بفر سولوشن کې مکس کوو او دا به یوټیوب کې اچو. دا چې کوم مکسچر تیار شي ته موږ وایو پی سی آر مکسچر. اچھا ټاپک موږ سره دی پی سی آر چې کوم دی میکانیزم چې دا به څنګه کیږي. نو پی سی آر میکانیزم چې کوم دی د کې درې سټیپونه دي. دیکھئ 3 سټیپ دي. سټیپ 1 چې کوم دی هغه به وي ډینیچریشن یعنی ډي ان اے ډینیچر کېدل. سټیپ 2 چې کوم دی هغه به وي انیلینګ، او سټیپ 3 چې کوم دی هغه زموږ سره دی پولیمرایزیشن یا ایکسټنشن. پولیمرایزیشن اور ایکسټنشن. اچھا و دې یو سټیپ ته بزو دی کې بس صحیح. دنه مخکې موږ ویلو چې کم دغه پی سی آر میکسچر تیار شي نو میکسچر به موږ پی سی آر ماشين کې پورټ کو کې بدو. صحیح شو. نو په سټیپ 1 کې چې کوم دی موږ به چې کله پی سی آر میکسچر په څه کې واچو؟ په ټیوب کې واچو، او دا ټیوب به موږ په پی سی آر ماشين کې پورټ اپ کړو. ټیوب بسوګو او پی سی آر ماشين کې پورټ اپ کړو. نو موږ به چې کوم دی په دې پروسس کې هیټ ورکو. هیټ په ورکو موږ اپ ټو 94 ډیګري سینټیګریډ یعنی 94 ډیګري سینټیګریډ پورې به موږ دې رسو ورکو. دله به موږ هیټ ورکو. اچھا دله به موږ 94 ډیګري سینټیګریډ پورې چې کوم دی هیټ ورکو، او دا هیټ به موږ ورکو پر اپ ټو 5 منټ. 5 منټ پورې به موږ دله هیټ ورکو. چې موږ دله کله هیټ ورکو نو موږ سره د ډي ان اے چې کوم 2 سټرینډ دي د هیټ د وجې بسو شي، د هیټ د وجې بر دې مینس کې چې کوم هایدروجن بار دی هغه به پریک شي، او دا سټرینډ به موږ سره دواړه یو بل نه شي، دا به دواړه د یو بل نه جدا شي. یعنی موږ سره چې کومه ډبل سټینډرډ ډي ان اے وا دا سو دا موږ سره وا ډبل سټینډرډ ډي ان اے. تک ډبل سټینډرډ ډي ان اے موږ سره څه ته کنورټ شو؟ سنگل سټرینډ ډي ان اے ته کنورټ شو. صحیح شو. نو په پهلا سټیپ کې موږ د لسور کو پی سی آر ماشين چې زم دی د ډي ان اے لبا 94 ډیګري سینټیګریډ پورې هیټ ورکی.
د هیټ سره به چې کوم دی هایدروجن بانډ بریک شي او دواړه سټینډ یو بل نه جدا شي، سنگل سټینډ به راشي. اوس دا دواړه سټینډ چې کوم دی د باره او ښکته دا دواړه سټینډ به مخکې یوز کېږي ایز ا ټیمپلیټ. ایز ا ټیمپلیټ مین اوس په دې د مخامخ چې کوم دی نوې نوې سټینډ سنتیسایز کېږي. څه شو؟ دا اوس زموږ سره سټیپ 1 ډینیچریشن چې ډي ان اے موږ ډینیچر کړه یو بل نه مو څه کړه جدا مو کړه، دواړه سټینډ هم سپریټ کړه. اچھا اوس سټیپ 2 دی انیلینګ. انیلینګ کې به څه کېږي؟ کوم چې موږ سره دا سنگل سټینډ ډي ان اے راغلی ده دا موږ سره سنگل سټینډ ډي ان اے راغله کوم چې بوس ایز ا ټیمپلیټ چې کوم دی استعمالیږي. نو د دویم سټیپ کې انیلینګ والا سټیپ کې به څه کېږي؟ د انیلینګ والا سټیپ کې زه وایم چې دا 1 2 3 څه شو؟ اوس دا موږ سره چې کوم دی دواړه سټینډ یو بل نه جدا شوي دي. څه شو؟ اوس انیلینګ والا سټیپ کې به څه کېږي؟ د دواړه سټینډ ته وګورئ، دواړه سټینډ یو بل نه جدا شوي دي. نو موږ ویلو چې ډي ان اے پولیمریز انزایم چې کوم دی هغه سټرینډ ډایرکټ نشي سنتیسایز کولی تر څو پورې چې د په 3 اینډ باندې هایدروکسل آین نه پرووایډ شوی، یعنی هوک ورته نه پرووایډ شوی. نو دلته به چې کوم دی څه اټیچ شي؟ پرایمر به اټیچ شي. څه به اټیچ شي؟ پرایمر. یو پرایمر دلته اټیچ شو، یو پرایمر به دلته اټیچ کېږي. ویلو که نه چې دوه قسمه پرایمر به یوز کېږي، فارورډ پرایمر او بیکورډ پرایمر. ټیک شو؟ نو انیلینګ پروسس کې به چې کوم دی موږ سره څه وشي؟ دې سره به چې کوم دی دا پرایمر اټیچمنټ وشي. څه شو؟ اوس دا پرایمر اټیچمنټ لپاره به موږ څه کوو؟ نو دې انیلینګ پروسس کې موږ ټمپریچر چې کوم دی دی به ډاون کوو اپ ټو 54 ډګري سینټیګریډ او 2 منټ لپاره به چې کوم دی دا ټمپریچر 2 منټو لپاره موږ ټمپریچر 54 ډګري سینټیګریډ باندې ساتو. نو په دې ټمپریچر به څه وشي؟ پرایمر به چې کوم دی د ډي ان اے ټیمپلیټ سټینډ سره اټیچ شي. د ډي ان اے ټیمپلیټ سټینډ سره چې کله پرایمر اټیچ کېږي دې پروسس ته موږ وایو انیلینګ. انیلینګ لپاره موږ ټمپریچر راکموو. پوهېږئ؟ وشو؟ اچھا لاست سټیپ چې کوم دی زموږ سره دی پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن کې به څه کېږي؟ پولیمرایزیشن ته وګورئ. پولیمرایزیشن کې به موږ سره چې کوم دی ټیک پولیمرایز انزایم چې کوم دی هغه به دلته کې اټیچ شي. څه به اټیچ شي؟ ټیک پولیمرایز انزایم به اټیچ شي. او دا ټیک پولیمرایز انزایم به مخکې چې کوم دی یو نیوکلیوټاید سیکوینس په دې ریډ کوي، یو سیکوینس په ریډ کوي او هغې ته به مخامخ چې کوم دی دی څه کوي؟ بل سټینډ به ورته سنتیسایز کړي. مخامخ به دا بل سټینډ سنتیسایز کړي. څه شو؟ نو چې کله دا سټینډ سنتیسایزیشن کېږي دې پروسس ته به موږ څه وایو؟ ایکسټینشن یا پولیمرایزیشن. دا پروسس به ټیک پولیمرایز انزایم کوي او دې کې به موږ ټمپریچر چې کوم دی دې پروسس کې 72 ډګري سینټیګریډ پورې ډاون کوو او دا به ټایم چې کوم دی 1 منټ اخلي. اوس دې خو ګورئ، ها ډي ان اے ډینیچر هم شو، یو بل نه جدا هم شوه، انیلینګ هم وشو، پولیمرایزیشن هم وشو. د دې یو ډي ان اے نه موږ سره څو جوړ شو؟ دوه جوړه شوي، که جوړه نه شوې. اوس به څه کېږي؟ واپس دا چې کوم دوه ډي ان اے راغلی دا ما سره دوه ډي ان اے شوي. ټیک شو؟ اوس پر دې دوه ډي ان اے دا پروسس شروع شي. څه شو؟ نو دا به څلور شي، بیا به دا څلور دا پروسس شروع شي، اته به شي، بیا به دغه اتو دا پروسس شروع شي. څه شو؟ نو دا به چې کوم دی نمبر ډوپلیکیټ کېږي نو انټل دا به تر دې پورې ریپیټ کېږي چې د ډي ان اے اماونټ څه ته ورسي؟ میلیونز ته ورسي. بار بار به چې کوم دی همدا درې پروسس ریپیټ کېږي او د ډي ان اے کاپیانې به موږ سره څه کېږي؟ سیوا کېږي.